خملګرو د نیوزیلند کرکټ ټیم پاکستانی عوام ته هم مبارکي ورکړه د وړوکي اختر او د پاکستان کرکټ ټیم چې کم کلاړیان دي نو هغوی پاکستان ټول عوامو ته بلکې څومره چې هم امت مسلمه دي نو هغوی ټولو ته د اختر مبارکي ورکړه او عیدي ملګرو پاکستان کرکټ ټیم چې کم کلاړیان دي نو عیدي د چا نه واغسته کم چې د اختر پیسې دي نو هغه به در سره په دې ویډیو کې شریک کوم خو ماله خو انګلیش نه راځي چې زه د نیوزیلند کرکټ ټیم ته په انګلیش کې دا خبره وکړم چې ستاسو ډېره زیاته مهرباني خو دغه یو لفظ هم یاد کړی دی چې څومره هم د نیوزیلند کرکټ ټیم پاکستانی عوام ته د اختر مبارکي ویلې دی نو هغوی ټولو ته یم چې تھینک یو. ښه ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې د پاکستان او د نیوزیلند خلاف کم څلورم میچ و خو 2 ورځې مخکې شوی خو که چا ته پکې معلومات نه وي نو څلورم چې کوم میچ ملګرو نو هغه بغیر څه د نتیجې ختم شوی و ځکه ملګرو چې په هغې کې باران او باران په داسې طریقه و ملګرو چې سایم ایوب پکې دا خبره وکړه چې ما په پیله ځل باندې ګلۍ ولیده والله علم چې سایم ایوب به په داسې په کم ځای کې غټ شوی چې هلته کې به ګلۍ نه وه خو ملګرو په پیچ کې تاسو کتلی شئ د سیټ کې چې یاره ډېره غټه ګلۍ شوې وه او د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم کلاړیان دي نو ځینو پکې دا خبره کړې وه چې موږ ګلۍ خو لیدلې ده په پیله ځل هم په سټیډیم کې وکته چې یاره د میچ دوران کې په سټیډیم کې ګلۍ شوې ده نو هغه میچ خو بغیر د نتیجې نه ختم شوی و خو ډېر پاکستانیان دا خبره کوي چې دا میچ پاکستان ډېر زیات ایزی راړولی شو ولې ایزی راړولی شو ملګرو د پینډۍ پیچ و چې 18.5 اوور شوي و ملګرو او 164 رنز و نو په دغه اخري اوور کې چې هغوی ډېر زیات رنز کړی وی 180 رنز ته به رسولی وی هغه چې کوم د پینډۍ پیچ دی ملګرو نو هغه خو تاسو ته معلومات شته دی چیرې د 200 نه پې بره رنز هم چیس کیږي خو بیا هم ملګرو هغه میچ خو بغیر څه د نتیجې ختم شو خو را روان چې کوم میچ دی ملګرو 5م نو هغه اخیری میچ دی خو سیریز ملګرو پاکستان 2 ګټلي او نیوزیلینډ 1 ګټلی د دې مطلب دا دی که چیرې پاکستان دا میچ وګټو 5م نو پاکستان به سیریز وګټي او که نیوزیلینډ وګټو ملګرو نو سیریز به برابر شي نو بیا تاسو وایئ چې یاره په دې کپ باندې به څه کوي دواړه به اوچتئ که نه 50-50 پیسې به ورته میلاویږي هغه زموږ سره په کمنټس کې لازمي شریک کوي د پاکستان کرکټران خپل منځ کې هم گپ شپ لګوي او بیا دغه 3 ورځې چې کومې د اختر وي نو هغه هغوی ته چوټي میلاو شوه نو تاسو ته پته ده ملګرو دوی ته خو چوټي ډېره زیاته کمه میلاویږي بیا چې د دې اختر خوشحالۍ په موقع باندې هغوی خپلو کورونو ته تله نو په خپل منځ کې ډېر زیات ښکلی گپ شپ لګولی دی نو هغه چې کوم د اختر پیسې دي هغه د چا نه اخیستې دي هغه به در سره په دې ویډیو کې شیر کوم خو ویډیو به ملګرو لازمي شیر کوئ ځکه چې د پاکستان کرکټ ټیم دغه کلاړیانو موږ ته دومره په مینه محبت باندې سره لیږي ملګرو مبارکي نو هغه مبارکي هم قبوله کوي او د نیوزیلینډ کرکټ ټیم دپاره په انګلیش کې هغوی ته ووایه ملګرو چې ستاسو ډېره زیاته مهرباني راځئ ملګرو دا ویډیو وګورئ خو ویډیو به شیر کوئ چېرته هم یې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې یو آواز پاکستان زندہ باد پاکستانی کرکٹ ٹیم نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم زندہ باد تل دی وی آباد دی وی زمون وطن پاکستان دی وی مسلمان دی دلوی اللہ پامان. السلام علیکم میری طرف سے اور پاکستان ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت عید مبارک. امید ہے کہ آپ سب یہ دن کو انجوائے کریں گے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ اور ان کا خیال رکھیں گے اور امید ہے کہ آپ پاکستان ٹیم کو بھی سپورٹ کرتے رہیں گے. السلام علیکم میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ نے جو بھی عبادات کی ہیں رمضان میں اللہ تعالیٰ وہ قبول کریں اور آپ کو یہ خوشی کا دن بہت مبارک ہو. السلام علیکم میری طرف سے اور پاکستان ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید الفطر بہت مبارک ہو. اللہ آپ سب کی دعائیں اور عبادات قبول کرے اپنے قریب دوستوں اور جو بھی آپ کے رشتہ دار ان کا خیال رکھے. السلام علیکم ہماری طرف سے سارے پاکستانیوں کو عید مبارک اور ہمیں عیدی دیں گے. Hi everybody, Tom Latham here. Just wanted to wish everyone a happy Eid. I hope you all have a great time with your friends and family and celebrate well. Eid Mubarak. Hi guys, Jimmy Nisham here, wishing you a very happy Eid. Hope you spend a lot of time with friends and family and eat lots of yummy food. Eid Mubarak. Hi guys, Colin Conkey here from the Black Caps. Just want to wish everyone a happy Eid. Hope everyone has a great time to celebrate with some friends and family. Eid Mubarak.